بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د دریو څلورو خبرو متعلق دی. لومبۍ خبره زموږ دا چې روژه وکړئ، او دغه رنګ دویمه خبر دا چې د شک روژه دا نیولی شو که نه. دغه رنګ درېیمه خبر دا چې ما خو حساب کتاب دا پوره کړی دی او سبا دا روژه ده. او څلورمه خبر دا چې موږ خو پکې یو روژه خوړلې ده او دا میاشت دومره غټه ولاړه وه. انشاءالله العزیز پر څلورو ټاپکونو باندې به مختصرا خبره کوو چې دا خبره موږ کوو دا څنګه کوو. لومبۍ خبره دا چې روژه به کلی یاد ساتئ چې زموږ په ملک کې ډېر زیات غټ غټ علما کرام دي او دغه رنګ ډېرې زیاتې غټې غټې کمیټۍ دي او دوی ناستې دي. کله چې دا کمیټیان وله کېني نو زما او ستا ذمه داري دا بې ختمه شوله. ټوله ذمه داري دا بې په هغوی باندې سازېږي. ځکه که الله پاک سبا زموږ نه تپوس کې د قیامت په ورځ باندې تا ولې روژه نه کتله، نو دا کسان زموږ مشران شوي دي او دا کسان سپوږمۍ ته کینی، دوی سپوږمۍ ګوري. یو قسم له ما او تا ته خلاص شو. موږ به صرف کوشش کوو میاشت به څه ګورو. اعلان محترم او دا به د هغوی کار دی. نو کله چې هغوی اعلان وکړو چې سبا له روژه ده، بلکل محترم او دا به روژه وي. ځکه چې موږ خو عام حل کوو او ډېر زیات غټ علما کرام پر ملک کې اوسېږي. دغه علما کرام د هغوی په دې خبره باندې لبیک کوي او دغه رنګې د هغوی خبر مني. نو بلکل محترمو په دغه طریقې باندې به روژه ده به نیسو. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو میاشت ووینئ نو تاسو روژه کوئ، او کله تاسو میاشت ووینئ نو تاسو اختر کوئ. بس لنډه سمپل خبره ده چې کله میاشت ولیدل نو محترمو دا به روژه شي، او کله میاشت ولیدل بیا به اختر شي. نو یاد ساتئ چې لومبۍ خبره دا شوله چې کله موږ میاشت ولیدله نو بیا به روژه وي. دویم نمبر خبر دا ده چې د شک روژه څنګه ده. بعضې خلک په دغه ورځ باندې ماښام میاشت ونه ګوري، وایي زه سبا روژه نیسمه. نو که رمضان شو د رمضان هغه به وي، که رمضان نه شو نفلي خو به شي که نه. نو یاد ساتئ د شک روژه دې کې ګناه ده. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم سړي د شک روژه ده ونیوله نو د ابوالقاسم نافرماني وکړه. مطلب دا چې د پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې زما نافرماني وکړله. نو کوشش محترم وکړو چې ورانۍ کې نه په دې خبره باندې او د شک د روژه نه نیسو. کوم مخکې نه د یو سړي ترتیب را روان وي روژې نیسي بیا ټیک ده، او که نه صرف دغه یو ورځې ته ځان لږ زبرګۍ که نه نو بیا صحیح نه ده. دغه رنګه بعضې کسان وایي نه ما حساب کتاب کړی دی، زه په خپل حساب کې ټیک یم او روژه ونیسي. دا هم ټیک نه ده، ځکه چې د حدیث سراسر محترم او دا خلاف ده. حدیث کې وایي تاسو میاشت ووینئ او دا ظالم وایي چې ما حساب پوره کړی دی. یاد ساتئ چې حساب کتاب به کله کوو چې کله کمیټۍ والا میاشت ووینني نو د هغې نه بعد پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کله تاسو میاشت ووینئ نو بیا تاسو 13 روژې دا بیا د شعبان پوره کوئ. نو چې کله میاشت ونه کتله بیا به 13 روژې دا پوره کړو. د هغې نه بعد به 1 رمضان انشاءالله العزیز دا محترم روژه بیا نیسو. دغه رنګې دې سره بله خبره ده چې میاشت ډېره زیاته غټه ده او یوې روژې را باندې خوړلې ده او یوه روژه خوا شوه یوه روژه دې خوا شوه. یاد ساتئ چې کوم خلک دا خبره کوي چې دا میاشت د 2 ورځو ده، کله وایي دا د 3 ورځو ده، کله وایي چې یم خوړلې ده. نو که چا وي چې موږ یو روژه خوړلې ده نو بلکل دې سړي په ځان باندې ګواهي وکړله دی به دا روژه نیسي. نو کله چې هغوی اعلان وکړو چې سبا له به روژه وي انشاءالله العزیز بیا به روژه وي. نو یاد ساتئ چې کله میاشت ولیدله شوله او هغوی وي چې میاشت موږ ولیدله بیا د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکړه او دغه رنګې بیا درود شریف ووایه او د هغې نه بعد الله پاک ته یو سوال وکړه پروردګاره دا میاشت دا تا راوستې ده او یا پروردګاره دا میاشت موږ باندې ښه په سهولت باندې او موږ باندې ښه په خوشحالۍ باندې ښه په اطمینان باندې داسې وخت باندې تېر کړي چې په دې کې جنګ جګړې دا پکې ونه شي. او دغه رنګ د میاشت ډېر زیات د امن او د سکون او دغه رنګ د بل سره د غمخوارۍ میاشت ده.
چې الله پاک نه دعا وکړي الله پاک زمونږ د لاس نه حق کارواله او زمونږ د لاس نه بد کار پکې داوانه لي او زمونږ د روجې را تراوی د نوافل د قرآن مجید تلاوت دا قبول کا ان شاء الله العزیز چې بری ترتیب باندې منګه دوا وکړو الله پاک محترم او توفیق انسان ته ورکړي الله پاک به موږ تاسو ته توفیق راکړي الله پاک خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته